نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زمان محترم منگو تاسو نن پڑیلو انتہائی مبارک او معظم او محترم مجلس کی راجع شوی. چونکہ په دنیا کې د هر یو څیز قیمت او د هغې درجه او د هغې حیثیت خو یو انسان پیژني د هغې نسبت ته ګوري او څومره د هغه څیز سره چې د یو څیز نسبت وي، څومره د یو عظیم الشان څیز سره د یو څیز نسبت وي، د هغه څیز درجه او مقام په هغې باندې سیوا کېږي. زمونږ او ستاسو د دې مجلس نسبت یو خو د الله جل شانه د کور سره دی، چې د الله کور ته څوک راشي او د الله په کور کې کښېني، دا د الله مېلمه دی. او د الله پاک مېلمستیا دا نه ده چې تا له به د اسمان نه شربتونه راکوزېږي، تا له به د اسمان نه ډوډۍ راکوزېږي. د الله پاک مېلمستیا دا ده چې د دې انسان چې د الله په کور کې ناست دی او نیت او مقصد د الله رضا او په یو دیني کار کې دی راجمع شوی دی او په یو دیني کار دپاره دی راغلی دی. الله جل شانه د دې انسان په یو یو ویښته باندې د رحمتونو باران وري، د ده زړه روښانه کېږي د الله د نور نه، د ده د جسم یو یو عضو روښانه کېږي د الله د نور نه. د الله مېلمستیا دا ده چې د خپل دین باندې مینو خلقو ته او د الله جل شانه چې څومره شعائر دي او د هغه په کور کې په صحیح نیت ناست دی خلقو باندې د هغې یو یو عضو، د هغې یو یو ویښته نوراني کېږي په خپل نور سره. الله منور دی اسمانونو او د ځمکو. الله جل شانه فرمایي په قرآن پاک کې: الله نور السماوات والارض. چې الله جل شانه مفسرین وی نور دلته منور په معنی کې، الله منور السماوات والارض. الله جل شانه د ځمکې او اسمانونه په خپل نور باندې روښانه کړي دي. نو زما عزتمندو د الله په کور کې د ناستو خلکو د هغې مېلمستیا الله جل شانه په دې انداز سره کوي چې د ده د بدن ټول اعضا او حتی چې د ده یو یو ویښته نوراني جوړوي. خو زمونږ او ستاسو ګناهونه، زمونږ او ستاسو غفلت د آخرت نه، زمونږ او ستاسو کرتوتونه
زمون حزب مقام ته رسولي دي چې موږ د الله د رحمت او د الله جل شانه د رحمت چپې نه محسوس کم خلق چې الله پاک خپل دوستان ګرځولي د کوم خلکو زړونه چې د دنیا د محبت نه د ګناهونو د غلاظت او ګندګۍ نه صفا سوتري په دې علاقه کې داسې خلک موجود دي او زموږ سره ملاقات کیږي چې د الله په کور کې دا رحمتونه او دا نوراني نورونه هغې په دې خپلو سترګو باندې ویني او په دې خپل بدن باندې محسوسوي. زموږ او ستاسو په دې علاقه کې یو زنانه تېره شوې ده، د هغې کار دا و چې هغې به صرف او صرف د قرآن کریم تلاوت کړو، نه به غمونه نه د کور نه وته، نه به ښادونه د کور نه وته، د هغې رشته نه وه شوې. هغې ویې زه رشتې نه کوم، ما یوه رشته صرف د قرآن سره کړې ده او تر څو چې زما په دې بدن کې ساه دی زه به قرآن ته ګورم، قرآن به اورم او قرآن به ویم. د هغې زنانه بیان دی چې دغه زنانه به د قرآن نه صرف اودسماتي له پاڅېده او غسلخانې ته به تله. دغه زنانه وایي زه به چې د قرآن نه پاڅېدم او اودس له به روانه شومه چې په الله مې دې قسم وي چې زه به تل اودس له تم او ما به دې خپو ته کته کاته نو سره ګلونه او ما ته ښکارېدل چې زه په هغې باندې روان یم. زما عزتمندو، موږ او تاسو نورانیت ولې نه محسوسوو؟ موږ او تاسو دیني مجلس کې ولې تم؟ موږ او تاسو باندې د الله د خبرې ولې ترخیلې؟ موږ باندې د جنت او د جهنم د خبرې ولې ناظرانداز کېږي؟ څنګه چې یو انسان د ده بدن ناجوړی دی او د ده دا جسم بیماري که نه او دې کې کچې که نه او د ده دا معده خراب وي، ده باندې خوږ شی تریخ لګي او تریخ شی پرې خوږ دی. دې په خوند نه پوهېږي، د ده د ژبې نه دې بیمارۍ دا ذایقه ختمه کړي. د دې یو چې بیمار سړي باندې وي هغه اوبه راباندې پرې وغږېدلې، یو په اوبو هم نه پوهېږم. دې بیمارۍ د بدن او د جسم د ده د ژبې نه چې څنګه ذایقه او خوند ختم کړي، داسې د دنیا د مینه، داسې د قرآن نه غفلت، داسې د خپل قبر تشا کول، د آخرت خبرو کې او دیني خبرو کې تنګسیا د هغه څوک محسوسي چې د هغه زړه ناجوړ وي. دا دې شیزونه زموږ نه هغه نورانیت او هغه خوند ختم کړی. زما محترمو، دا چا چې قرآن سره مینې کړي دي، دا چا چې په قرآن باندې ځانونه قربان کړي دي، او دا چا چې په اوږدو اوږدو شپو کې د جمعې د پوه د ماهې په میاشت کې په دوو رکعاتو کې اته ختمونه کړي دي، دا د اسمان نه رالېږلي شوي راکوز شوي انسانان نه وو. دا زما ستا په شان په دې معاشره کې په دې کې پیدا شوي انسانان، زما ستا چې څومره تقاضي دي، زموږ چې څومره ضرورتونه دي، زموږ چې څومره چې کوم دینو کارونه دي، د دې نه سیوا د هغې ضرورتونه وي، د دې نه سیوا د هغې تقاضي وي، د دې نه سیوا د هغې غمخادۍ وي، زموږ نه سیوا د هغې کوچي وي، زموږ نه سیوا بیبیانې وي، خو د قرآن مینه په دې هر څه باندې حلوه. نن زما محترمو، یو مسلمان په قرآن غیرت وکړي، یو مسلمان په دین باندې غیرت وکړي، یو مسلمان په دې خپل کلام د الله په دې کلام باندې غیرت وکړي او د قرآن سره مینه شروع کړي، د قرآن له وخت ورکړي، خپل بچي په دې تعلیم باندې آراسته کړي، نن هغه الله دی، هغه خوندونه، هغه برکتونه او هغه خیرونه کوم چې د صحابه کرامو او د بزرګان دین په دور کې د قرآن د برکته بس د اسمان نه ځمکې ته راکوزېدل، نن هغه رحمتونه برکتونه راکوزېدل شي. دا مفهوم یو شاعر فرمائی وی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. تو دا بدر فضا پیدا کا سنچ په غزوه بدر کې
بزرګونو فرشتي کافرانو لیدي مسلمانان هغه دی پاسونو باندې راګوزيږي او د کافرانو سره په خپل لاس باندې جنگيږي او د کافرانو سرونه چې کوم دي سوکارینا او د هغې سرونه په سپک باندې کوي. نو زما محترمو ما تاسو وایي چې د یو څیز قیمت او د هغې حیثیت د نسبت سره دی. څومره چې نسبت اعلی څومره چې د هغې نسبت قوي دومره د هغه څیز درجه سیوا کېږي. زمانه مخکې مولانا مجیب الرحمن حقانی سے تفسیر خطیب تاسو سره چې کوم دینو خبره وکړه چې د قرآن د نزول هغه انداز قرآن کریم ته به نبي کریم صلی الله علیه وسلم څومره په محبت سره او په انتظار سره ناسو. زه به تاسو ته خالي او دوه خبرې وکړم چې د قرآن نه غفلت دا معاشره کم خالصه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي القرآن حجة لك او عليك. دا قرآن دو خبرې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمانونه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې مبارکي دا زموږ او ایمان او عقیده ده چې څنګه قرآن کریم الله جل شانه د قیامت پورې اخري انسان چې برازي د هغې پورې هر یو انسان لپاره الله پاک قرآن کریم د هدایت او د ژوند تېرولو ذریعه جوړه کړې ده. داسې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دا تر قیامت پورې انسانیت ته دا پیغام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې انسانان په دوو ګروپونو کې تقسیم دي. انسانان د دې حدیث نه وروسته چې د قیامت پورې څومره انسانان راځي هغې ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم دوه ټکي صرف ویلي دي بس. څه ورته فرمایي القرآن حجة لك او عليك. قرآن الله نازل کړی دی و انسانا فردن وورا چې تا سره به د قرآن کریم تعلق کم اعتبار سره تا سره به د قرآن کریم دوستي په کم اعتبار سره تا سره به د قرآن کریم تعلق په کم کیفیت سره نو د زړه په غوږونو باندې واوره القرآن حجة لك او عليك. دا خبرې ځان سره په سینه کې کېږده چې قرآن یا دا ستا خوږ ملګری دی. د دې په شان وفادار نشته، د دې په شان طاقتور نشته، د دې په شان سفارشي نشته، د دې په شان خوږ دوست نشته، د دې په شان مدد کوونکی نشته، د دې په شان وفادار نشته. و د تصویر دا بل روح پورې وموره او علیکا و د دې حق ته ادا کو، د دې حقوق ته په ځای راوړل او څنګه چې دا وفادار دي دا هم دې سره خپله وفا ښکاره کړه، په دې کې عمل کو، خپل ژوند د دې مطابق کو. نو حجة لک دا ستا ملګری دی، ستا مددګار دی، ستا دوست دی. او چرته دې قرآن ته اشاره کړه. د دې تفسیر یو بل حدیث کې راغلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من جعله امامه. دا قرآن چې چا مخې ته کېښودو، دا مخې ته کېښودو مطلب دا نه دی چې قرآن دې راواغستو په ټیبل دې مخې ته ایښی وي اته ورته ګوري. چا چې دا خپل ایمان جوړ کړو، د ژوند یو شعبه او د ژوند یو حرکت هغه ته د قرآن تابع کړو، نو قاده الى الجنه. قرآن به چې راځه راپسې جنت ته به بوځي، لاره به ورته نه ښیي، د لاس نه به دې نیسي او جنت ته به دې رسي. ومن جعله وراء ظهره. چا چې شاته وغورځو، د شاته غورځولو خالي مطلب دا نه دی چې چا په شا رسي وغورځو، خو هغه کس چې قرآن سهار او ماښام
ګوري بیا د سړي ته لاس نه لګي خو د ژوند په یو مرحله کې د قرآن قانون ته او د قرآن باندې عمل کولو ته تیار نه دي ته په حقیقت کې قرآن شاته غورځولی په ځان پوهېږي نه نو دا قرآن به د قیامت په ورځ باندې